أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا د لوی اختر میاشته دیته ذوالحجه وی. دا د 2025 د ذوالحجې نن درېیمه ورځ ده. دا یو عجیبه اتفاق دی چې الله تعالی بعضې وختونه د عباداتو دپاره او د ثوابونو دپاره خاص کړي. د الله دا اختیار دی وربک یخلق ما یشاء و یختار، چې څه خوښوي هغه پیدا کوي، چې څه خوښوي هغه غوره کوي د بل نه. لکه الله تعالی په 12 میاشتو کې د رمضان میاشت نورو میاشتو نه زیاته غوره کړې ده، او په هفته کې د جمعې ورځ یا د جمعې شپه د نورو نه زیاته غوره کړې ده، او په جنګونو کې بدر د نورو جهادونو د غزاګانو نه زیات غوره کړی دی. په مکانونو کې خانه کعبه د نورو مکانونو نه زیاته غوره کړې ده. دغه رنګې الله تعالی په ورځ په کال کې چې 365 دن دي، نو د علماو زیاتو خیال دا دی چې الله تعالی په کال کې د ټولو نه بهترین ورځې چې قرار کړي دي هغه د لوی اختر ړومبنۍ 10 ورځې دي. او بیا وایي چې په شپو کې قیمتي شپې چې دي هغه د روژې د میاشتې اخري 10 شپې دي. ته ویلی شي چې که ته بهترین شپې تلاش کوې د خپل مغفرت دپاره، نو چې ستا نه مس نشي هغه د رمضان د میاشتې اخري 10 دي چې خلق پکې اعتکاف کوي او په هغې کې د لیلة القدر چانس دی. همدغه رنګې که د ورځو په ګینټو کې د الله تعالی د طرف نه د زیات اجر توقع کې د خپل بخشش، نو د هغې دپاره بهترین ورځې د لوی اختر ړومبنۍ 10 ورځې دي. د دې 2 ورځې یا 3 ورځې تقریبا تیرې شوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دې په فضیلت کې کوم حدیث ویلی نو ما تا خو څه کې، خو صحابه رضی الله عنهم ورته حیران شو او هغې د رسول الله نه فورا تپوس وکړو. حضرت ووی ما من ایام العمل الصالح فیه احب الی الله من هذه الایام. دا 10 ورځې چې دي په دې کې الله ته عمل صالح د نورو ورځو په مقابله کې زیات خوږ دی. یعنې که په دې کې څوک مونځ کوي نو دا ورته زیات خوږ دی، او که په دې کې څوک صدقه ورکوي نو دا ورته زیاته خوږه ده د ټول کال د ورځو نه. نو صحابه ته تپوس کوي یا رسول الله ولل جهاد فی سبیل الله، د الله په لار کې چې سړی جهاد کوي په نورو ورځو کې نو دا د هغې نه هم غوره دی. نو حضرت ورته فورا جواب ورکوي ولل جهاد فی سبیل الله، ها د جهاد نه هم دا غوره دی. دې ورځو له خدای اهمیت ورکړی، البته الا رجل خرج بنفسه و ماله، خو که یو سړی ووتو د جهاد په نیت او ځانم قربان کو او مالم قربان کو، فلم یرجع من ذلک بشیء، او یو شی هم ته واپس را نه وړي نه شهید شو، نو هغه ته خو نه رسی. دا یو مضبوط حدیث ته بخاري روایت کړی دی. دې نه پته لګي چې د دې ورځو د دې 10 ورځو اهمیت ډېر زیات دی. ډېر زیات بدقسمته به هغه خلق چې هغه دا ورځې په فضولیاتو کې ضایع کي. د دې وجې نه زما ستا ذمواري دا ده چې د دې لوی اختر ړومبنۍ 10 ورځو 3 ورځې خو لاړې، خو دا 7 ورځې زموږ سره پاتې دي چې د دې اهمیت زموږ په ذهن کې د ټولو نه ضروري او ړومبی کار دا دی چې په دې کې به د خدای نافرماني نه کوو. راځئ چې اوس اراده وکړو چې بس ته په دروغو پابندي ده، راځئ چې اراده وکړو چې کنځل به نه کوو، راځئ چې اراده وکړو چې بدنظري به نه کوو. که موږ صرف د خپلو سترګو او د خپلې ژبې استعمال په غلط ځای کې ونه کړو، نو موږ به ډېره غټه کامیابي ومومو. او کم کارونه چې موږ له کول پکار دي، نو د الله رسول چې موږ ته کمې طریقې ښوولې دي نه پای کې بعضې انتهایی اسانې دي.
نو چې د اوس نه ورته موږ اټینټیو شو نن د خالی ورځ ده د راتلونکي خالی په ورځ باندې به د دې لسو ورځو لسمه ورځې او هغې ته به اختر ورځ یا یوم النحر وی نو دا څو ورځې په احتیاط سره تیرول د الله د رسول د دې پیغام قدر دی نو فرمایي چې په دې کې به ډومبی کار څه کړو نو بعضې کسانو ډېر اسانه کړې ده الاکثار من الذکر پکار ده چې په دې کې موږ ذکر ډېر کوو نو وی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کو ولاړې که ناسې خو چې ذکر ډېر کې هغه کې بسې التکبیر یعنی الله اکبر وایو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر التحلیل لا اله الا الله ډېر وایو التسبیح سبحان الله وبحمده سبحان الله العلی العظیم ډېر وایو والتحمید الحمدلله ډېر وایو وی الله په خپل کلام کې ویلو فذکر الله فی ایام معدودات د خدای ذکر کوئ که نه دا د شمار ورځې په دې کې ځان ستړی کوي په دې کې نو دا ډېرې اسانې کلمې دي ډېر معصوم سړی او تقریبا چاړه یې ویلی شي د دې به ډېر زیات ذکر کوو دویم نمبر کار چې موږ ته ښوولی دی هغه دا دی چې موږ په دې کې روجې ونیسو ډېر شی خلق دا 9 ورځې روجې مسلسل نیسي روایتو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا نیوې د حدیث الفاظ دا دي و ان صیام یوم منها یعدل سنة د بهیقي حدیث دی چې څوک په دې کې روجه ونیسي داسې دي لکه په نورو موقعو باندې چې 1 کال روجه ونیسي نو د 1 کال د روجې ثواب دی او دا ثواب بیا پیک ته رسي د عرفې په ورځ زموږ د دې کال عرفه به انشاءالله د جمعې په ورځ ځکه عرفه 9 تاریخ ته وایي د ذوالحجې 9 تاریخ عرفه او دا د هر ملک ځان له عرفه لکه څنګه چې د هر ملک ځان له د ماسپښین د مانځه ټایم دی نو تر سعودي په ټایم باندې مونږ نشي کولی ځکه هلته به زوال شوی کیدای شي ستا په ملک زوال نه شوی یا مازدیګر شوی نو آسان دین دی ګران نه دی نو په هر علاقه کې څنګه چې د مانځه خپل وخت داسې د عرفې خپل وخت دی نو عرفه دومره قیمتي ورځ دی دا به انشاءالله د راتلونکي جمعې په ورځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې چې په دې تا روجه ونیوه نو فرمایي وخاصة یوم عرفه وصیام عرفه یکفر سنة الماضیه والباقیه دا د مسلم حدیث دی چې څوک د عرفې په ورځ روجه ونیسي الله پاک په د 13 کال او د راتلونکي کال ګناه په ایډوانس کې معاف کی نو ډېر بدقسمته به چې هغه د عرفې د روجې نه محروم شي د عرفې د قیمت اندازه ر دې نه ولګوه چې الله تعالی د عرفې په ورځ باندې څومره خلق معاف کوي او څومره خلق د جهنم نه خلاصوي دومره په یو ورځ هم نه خلاصوي نو چې زما ستا د عرفې په ورځ کردار دسي چې الله تعالی موږ هم د جهنم نه د خلاصي سرټیفیکیټ راکي او الفاظ دا دي خیر یوم طلعت فیه الشمس نور چې په څومره ورځو کې راخیږي ورځ دی ته وایي چې نور به پکې راختلی نو د ټولو ورځو نه قیمتي ورځ عرفه ده او بیا فرمایي ما من یوم اکثر من ان یعتق الله فیها عبد من النار الله په دې کې بندگان د اور نه چې خلاصوي نو په یو ورځ دومره ډېر نه خلاصوي څومره چې په دې ورځ خلاصوي نو زمونږ اراده کوو چې انشاءالله د آینده جمعې په ورځ به هم روجه نیسو او به الله ته زاري کوو چې د عرفې ورځ زمونږ نه مس نشي او دریم نمبر کار چې مونږ ته علماو ښوولی دی القیام بالفرائض علی وجهها چې کوم فرض منځونه دي چې هغه په ټایم وکړو که فرض زکات زمونږ په ذمه چې په ټایم ورکو او که موږ ته څه فرایض یعنې روجې موجې قرض پاتې شوي چا وکړو الله په خپل کلام کې ویلو حافظو علی الصلوات چې 5 منځونه به ټیک ټیک حفاظت به یې کوئ نو حفاظت دار فی وقتها و خشوعها نو مونځ به هم په وخت باندې کوو د تکبیر الله سره به کوو دا 2 ورځې زمونږ پاتې دي چې په دې کې زمونږ نه یو مونځ هم بغیر تکبیر الله نه د نارینهو نه پاتې نشي او زنانه خپل مونځ د پخلي د وجې نه یا د میلمنو د وجې نه د وخت نه بې وخته نه کي دا دریم کار دی څلورم نمبر کار چې په دې کې موږ له کول پکار دی قراءة القرآن بختم و تدبر د قرآن تلاوت په خامخا کو موږ له ترجمه راځي نو بیا پسې تفاسیر ګورو نو زمونږ د زندګۍ یا د ورځې څه نه حصه به په قرآن مشتملی او بل کار چې موږ ته هوښیارو خلقو ښوولی والصدقة والاحسان څه د خپلې رشته دارو سره د خپلو ګاونډیانو سره د خپلو نوکرانو سره
او د خپلو دوستانو سره د صدقې اهتمام وکړه، هغې له هدیه او صدقه ورکړه بقدر استطاعتک چې څومره ستا وس کېږي. ان دنوں کو صدقه باقی دنوں سے افضل ہے. نو په دې ورځ کې خیرات ورکول د ورځې څه نه څه شی خیراتي ورکول. شپږم نمبر کار چې ما تعالی په دې کې پکار دی الدعا والتضرع. موږ له پکار دی چې ټوله ورځ او ټوله شپه د الله نه دعاګانې غواړو، په عاجزۍ سره یې غواړو. د مور پلار دپاره دعا کول، د فلسطین د مجاهدینو د مظلومینو دپاره دعا کول، د کشمیر د عاجزانو دپاره دعا کول، د خپلو افواجو د مجاهدینو دپاره دعا کول دا یو بهترینه موقع ده. ولې مخصوص لاجابت الدعا، دا د دعا د قبلېدو دپاره دا ورځې خاص دي. خو بیا څه وي خاصة یوم عرفه، بیا د عرفې په ورځ خو به ډېرې دعاګانې قبلېږي. نو چې د راتلونکي جمعې ورځ د عرفې زموږ نه مس نشي او موږ په دې کې د الله نه ډېرې دعاګانې وغواړو. التوبة النصوح، کو موږ څه غلطي کړي چې د هغې معافي د الله نه وغواړو. ځکه الله موږ ته ویلي وتوبو الی الله جمیعا، د الله ته توبه وباسئ. توبه دې ته وایي چې یک دم شرمنده شي، یک دم نادم شي، یک دم هغه ګناه پرېږدې او فورا اراده وکړي چې بیا به یې نه کوم، او الله ته وایي چې دا شته راته معاف کړه، نور به بیا چېرته نه کوم. بل نهم نمبر کار چې دی هغه دا ده چې موږ د اوس نه تیاري شروع کړو چې که خیر د اختر ورځ به راځي، او که خیر په دې میاشت کې چې کوم ناشنا کارونه دي یو پکې دا دی چې د عرفې په ورځ به موږ تکبیرونه وایو. دا به تقریبا 15 ورځې د هر فرض مانځنه پس الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا به نارینه په زوره وایي، زنانه به یې په رو وایي. نو موږ د اوس نه تیاري کوو چې انشاءالله د عرفې د ورځې نه به دا شروع کوو، او بیا به موږ د اختر مانځه ته تیاري کوو. او د اختر په ورځ ته یوم النحر وایي، نو د هغې ته هغه سنت مؤکده یا واجب دی، او هغه کې څاروی حلالول چې هغې ته قرباني وایي، هغه به کوو. د هغې له ته اوس نه تیاري وکړو. د قربانۍ د اهمیت اندازه را دې نه ولګوه چې د الله رسول 10 کاله په مدینه منوره کې تیر کړي او یو کالم قرباني نه ده قضا کړې. نو قرباني به کول غواړي. او بل دا چې کم سړی قرباني کولی شي او نه کوي، نو د هغه دپاره دا تنبیح یا دا زورنه پوره ده. من وجد ساعة فلم یذبح فلا یقربن مصلانا. د چا چې وس کېږي قرباني کولی شي او نه کوي، نو ما ته د ګونه نه راښکاره کوي، زموږ جومات ته د منزله نه راځي. د دې نه زیاته تنبیح بله نشي کېدی چې د الله رسول وایي چې زما جومات ته به نه راځي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من عمل ابن آدم یوم نحر احب الی الله من اراقة الدم. د 10 تاریخ ان د اختر په ورځ انشاءالله د راتلونکي خالی په ورځ الله ته به خوږ عمل چې هغه وینه تویولي. دا وینه تویول او قرباني کول په دې باندې د دې لیبرلز خلقو دومره جبې راوتې دي چې ته به وایې چې د دې سره د غریب ډېر زیات غم پیدا شو. دی به تا ته دا وایي چې څاروي ولې حلالې، د دې نه به ګن خورېږي، د دې نه به پیسه ضایع کېږي، او دغه پیسې ته په غریبانانو باندې ولې نه ویشې. تا ته غریب اوس در یاد شو، ته چې په سپین کې بول فایټ ان د څاروو جګړه کې، او ته چې په کلي کې چرګان جنګې، او ته چې په اعلی هوټلو کې ډینرز او لنچز کې، او ته چې رنګارنګ ډیشز پخې، او ته چې دغه مهنګه آیفون په جیب کې ساتي 5 لاک روپۍ والی هغې کې، او ته چې په بی ام ډبلیو ګاډیو کې ګرځې، او ته چې د قیمتي ګاډو کې قیمتي تیل سیزې، او ته په معمولی واده باندې بیجا چراغان کې او ټوله شپه میوزیک چلې، او په هغې وخت کې تا ته غریب نه در یادېږي. خو چې کله قرباني څوک کوي، نو په تا د الله د رسول دا قرباني یا د ابراهیم علیه السلام دا سنت پتا لګي نه، نو هغې دپاره مختلفې بانې جوړې. حالانکه په KFC کې او په میکډونلډ کې چې ټول کال څاروي حلالېږي او پیسې د بیې په تا غوښه خرڅوي، هره باندې بده نه لګي. خو چې مسلمان قرباني وکړي او خپلې غوښې خیراتي خلقو ته رسي، نه د باندې بده لګي. حالانکه قرباني در اصل اوس عهد کی تجدید ہے، تا چې د الله سره کوم لوز کړی دی چې ان صلاتي زما مونځ و محیایا زما ژوند و مماتی زما مرګ و نسکې زما قربانۍ خالص تا لره دي. نو هغې دپاره ته الله ته ښې چې زما مال هم ستا دی، زما جان هم ستا دی، زما وخت هم ستا دی، زما خواهشات هم ستا دي. او په دې ورځ چې زه را څاروی لالوم، دا در دې خبرې اظهار کوم چې زه به ستا په لار کې خپل جذبات حلالوم. نو زما ستا ذمواري دا ده
چې قرباني بکو دا د الله تعالی را کړی شوی مال دی منګه هغه ته واپس ورکو د دې په بدل کې موږ له نیکۍ راکوي. حدیث کې راځي چې د قربانۍ ځناور چې ته پې دغه راکاږې چوري راکاږې د هغې د وینې ځمکې ته د رسېدو نه مخکې الله تعالی ستا ټول ګناهونه معاف کړي. او بیا دا چې دا د قربانۍ څاروی د ښکرو سره د سوو سره د ویښتو سره د سرمنو سره ټول ستا په نیکۍ کې به هلته کې کېښوده شي نو انشاءالله قرباني به کوو. نو زمونږ د خبرې خلاصه دا شوه د الله رسول مونږ ته ویلي وو سمنو زهایاکم که تاسو د قربانۍ څاروی اخیستی نو هغه سورب کوئ. نو د قربانۍ څاروي له به د نن نه اووه ورځې وروستو چې مونږ کوو هغې له ښه خوراک او هغې له ښه واښه یا ښې پاڼې هغه ورکوو ځکه چې د الله رسول ویلي چې څاروی کوي چې مونږ یې څاربه کوو او بیا به چې قرباني کوو نو او څنګه طریقه به یې دی چې د لوی اختر لمونځ وشي د هغې نه پس به یې کوو ځکه چې چا د مانځه نه مخکې وکړه نو دا قرباني نه ده بلکې دا ونډی ده. نو د الله رسول الفاظ به ځان ته یاد ساتو ان اول ما نبدأ به فی یومنا هذا ان نصلي د اختر په ورځ د ټولو نه ډومبی به موږ مونځ کوو ثم نرجعو بیا به کور ته واپس راشو فننحرو نو بیا به څاروی لال کو فمن فعل ذلک نو چا چې په دې ترتیب کار وکړو فقط احاب سنتنا نو دې زمونږ د سنت مطابق د کارکردګي شو کړه. نو یو خدا چې دا ورځې قیمتي دي ضایع کوو به نه دویم دا چې دا شپې قیمتي دي په دې کې د تهجد اهتمام به کوو دریم دا چې څه نه څه به خیراتي ورکوو څلورم دا چې د صله رحمۍ اهتمام به کوو ځکه الله په دې ډېر زیات خوشحالیږي او ورپسې دا چې تیاری به کوو چې انشاءالله قرباني به کوو او په خپلو دعاګانو کې به د فلسطین مجاهدین خپل مجاهدین خپل افواج چې کوم په کشمیر کې او په هغه کې د سیالکوټ په سیکټر باندې هغې د دشمن خلاف جنګیږي هغې به په خپلو دواګانو کې نه یرو. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین.